ایو زاهدو نیک سړیو هغه وی زه ګورم چې یاره الله هر ځای کې انسان ته رزق رسوي الله باندې توکل خو زه ګورم یو ځای ته ځم چې دلته الله ماته څنګه رزق را رسوي امتحان یې کوم په الله باندې نو لار داسې یو اوچت غر ته وخته هغې کې یو غار او په هغې غار کې سم لاستروس پرېوت چې دلته الله ماته څنګه رزق را رسوي یو څو وخته خو بې پاکه تېره شوه خو یو قافله وه د هغوی نه لار غلطه شوه او دغې طرف ته لاړل دغې غر په لاره باندې لاړل باران پرې راغی او د باران نه د بچو دپاره دغې غار ته ننوتل چې دې غار ته ننوتل څه ګوري چې دې کې یو سړی پروت دی وی ای د الله بنده ته څه دپاره دلته پروت دی ده ولې جواب ورنه کړ هغوی وی جوړ د ده یخني شوې ده یخني وه ډېره زیاته یخني شوې ده یخنۍ موسم او باران وو معلومیږي د ده بدن یخ شوی دی دې خبرې نشي کولی نو ګیر شابیر یې د اور بلکې ښې ګرم بیا هم خبرې نه کولی بیا وی دې به وږي وي خوراک یې وله پوخ کړ خوراک یې وله پوخ او خوا کې ورته کېښود ده ورته او توجه نه کوله ده وی چېرې د دې لوږې د وجې نه دې سخت خوراک نشي کولی نرم خوراک بګي نرم خوراک یې وله پوخ هغه یې ورته خوا کې کېښود لیکن ده ورته سترګې پټې وې توجه یې نه کوله هغوی وی معلومیږي د ده غاښونه ورغلي دي د ډېر لوږې د وجې نه د دوو کسان داسې غټ ټکي راواخېستل چې د ده دا غاښونه پورته کېده چې کله یې د ده خولې له ګوتې ورولې بس دی په خندا باندې وی د الله بنده ته لیونې خو نه ورته وی نه ته لیونې نیمه زما خبره ډېره تعجب والا خبره ده وی څنګه وی ما په الله باندې امتحان کړ چې الله ماته څنګه رزق را رسوي او دې غار کې دلته پرېوتم خو معلومیږي چې الله هر ځای کې انسان ته خپل رزق رسوي الله هر ځای کې انسان ته خپل رزق رسوي دلته دې غار کې ماته الله ذوالجلال خپل رزق راورسو په دې غار کې ماته راورسوي هغوی ته هغه خپله واقعه چې زه راغلی وم دې دپاره دې غار کې چې دلته الله ماته څنګه رزق را رسوي خو دا پته ولګېده چې هر ځای کې هر انسان ته هر دابې ته زنده سر ته الله ذوالجلال خپل رزق رسوي دلته په الله دې غار کې الله ذوالجلال ماته خپل رزق راورسوي